تسل صاحب د یو ملت په توګه او د حکومت په توګه زموږ حکومت هم دغه اعلامیه منل دا امضا کوونکي نه زموږ غبرګون د بشري حقوقو د نقض په وړاندې چې د ټول نه زیات په خپل هم دغه زموږ قواو د خوا نه کېږي د امریکایانو د خوا نه کېږي دولتي ادارو د خوا نه کېږي درسته ده چې د مخالفینو د خوا نه هم کېږي دا څنګه ارزوئ؟ نقص خو ډیر موجود دی متاسفانه د بشري حقوقو خو د دې لپاره حکومت ته پکار ده چې هغه مجرمین ونیسي هغه د افغانستان د قوانینو او د محاکمو د قوانینو مطابق هغه په خپلو جزا ورسي هغه بهرني ځواکونه چې هغه په افغانستان کې په وژنو باندې تورن دي هغوی باید څنګه به ونیسي چې یو نفر نیول کېږي مظاهره کېږي او بیرته خوشي کېږي یعنی که په مجموع کې ووایو دغه افغانستان اوس دغسې یو سرحد ته رسېدلی دی چې دلته اصلا امیدواري هیڅ فرد ته نه ده پاته هیڅ ارګان ته نه ده پاته حکومت مو په 2000 مشکلاتو باندې لګیا دی په ټولنه کې مو ټولنیز حیثیت صفر ته رارسېدلی دی قومي تعصبات مو 80 درجې جګ شوي دي په حکومتونو کې په حکومت کې د چوکیو ویش یوازې په سمت او په ژبه او په قوم باندې دی په دغسې حالات کې حکومت هم ګرانه ده چې دا هر څه کنټرول کړي دا هر څه کوي حکومت که نه دا چوکیو ویش په قوم او ژبه او په دې دی که دغه نقص د بمباریو کې کېږي دا هر څه چې کېږي دا خو کوي حکومت خپله دلته د ټولنې مسؤلیت څه شو ملت زما سوال هم دا دی چې د ملت غبرګون او برخورد او د دې د مخنیوي په اړه مکلفیت زما او ستا د ملت د خلکو څنګه دی دا څنګه ارزوي؟ یعنې تر ډېره حده پورې که له حکومت خو رحم یې تللی دی یوازې غضب کاري د ملت پر وړاندې نو د دغه غضب په مقابل کې ملت ته پکار ده چې هغه لاس په کار شي هغه راولاړ شي هغه خپل د ځان ساتنې په خاطر باندې هغه د خپلو بچو لپاره د یو ښه ژوند راوستلو په خاطر باندې حکومت سره ودرېږي طالب سره ودرېږي دی ګنې لازم اوس مثلا په پکتیکا کې بمباري کېږي او ماشومان او ښځې وژل کېږي په بل ځای کې هم دغسې دغه رقم حوادثو په وړاندې زموږ د خلکو غبرګون آیا داسې دی چې حکومت مجبور کړي چې د دې مخه ونیسي؟ معلومه خبره ده مطبوعات او ملت باید راولاړ شي مطبوعات دې ورشي هغه سیمې چې هغه مثلا یوازې پکتیا نه ده په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې 88,802 کسان ته مرګ ژوبله رسېدلی دی چې په دې کې تر 1,000 زیات انسانان ملکي انسانان یوازې په جګړه کې شهیدان شوي دي 50,900 انسانان زخمیان شوي دي چې په دې کې تر ټولو لویه حصه ښځې او ماشومان دي د دغه هغه ماشومان هغه ښځې چې هغه یا لاس نه لري یا پښه نه لري او یا سترګې له لاسه ورکړي دي د دغه 50,000 انسانانو ژوند ته حکومت توجه کړې ده که حکومت اخوا ته پرېږدو ملت زما او ستا څه کړي دي زما او ستا کوم د پارلمان وکیل راولاړ شوی دی چې 10 ماشومان د تعلیم لپاره سپانسر کړي زما او ستا کوم تجار راولاړ شوی دی چې هغه د یو کونډې او د یو یتیم په سر باندې یتیم په سر یې لاس راتېر کړی و هغو ته د ژوند لږ تر لږه د ژوندي پاتې کېدلو زمینه مساعده کړې وي په هغسې وضعیت کې افغانستان قرار لري چې هغه یعنې تر بل هر نظام بد دی په کابل کې تر هر نظام په دې نظام کې زیات پولیس او امنیتي ځواکونه په خپلو دندو باندې بوخت دي اما هر ورځ انفجار هر ورځ انتحار هر ورځ قتل هر ورځ د موبایل په سر باندې خلک وژني یعنې دلته خو د حکومت وظیفه ده چې حکومت ته مثلا په کابل کې مات امنیت نشي راوستلی په اطراف کې خو یې راوله په اطراف کې خو د ملکي خلکو په کور بم مه غورځوه ملکي خلک ته وینې هغه د خپل سرساتنې په خاطر باندې ځي د همسایه کور ته یا بل کور ته په هماغو مابینځ کې بم غورځوې چې هغه ټول ښځې ماشومان وي چې هم یې ټکرای معلومیږي هم یې چادر معلومیږي طالب د خلکو په کور ننوځي معلومداره خبره ده چې هغه به د عسکرو سره برخورد کوي مه یې پرېږده چې کور ته ننوځي هغه سرحدونه چې ته له پاکستان سره لري هغه بند کړه هغه ټریننګ سنټرونه چې هغه د داعش دی او یا د نورو مخالفینو دي په هغو باندې عملیات وکړه ته جګړه استخباراتي بولې ته جګړه وایې چې دا نړیوال توریزم دی خو خپل استخباراتي ځواک دې غښتلی کړه
هیڅ نوع هماهنګي د امنیتي ځواکونو ترمنځ وجود نه لري. د دې ځای نه تیاري ورپورته شي په لوګر کې، په وردګو کې، پروان کاپیسا کې عملیات کوي، والي او امنیت امیر او رئیس او قماندان اصلا خبر نه. ته له جغرافیې سره نابلده، د خلکو له کلتور سره نابلده، د خلکو د مجرم په پیژندلو کې ته دومره وړتیا نه لري، د قابلیت نه لري چې هغه لږ تر لږه هغه مشخص دی زما مجرم دی که نه. د دې په مقابل کې ته یو مجرم وژنې یا یو وسلوال مخالف دی وژنې، په مقابل کې 10 نور تا ته پیدا کیږي. ځکه په کوم قوانینو، په کوم اسلام کې، یعنی په کوم بشري قوانینو کې دا راغلی دی چې ته مجرم ستا خپل مخالف وژنه ځای په ځای او د هغې کور هم وران کړه، د هغې ماشوم هم زخمي کړه، د هغې ښځې ته هم صدمه ورسوه. دا خو اصلا حکومت نه دی، حکومت خو دا رقم نه کوي. خبره دغه ده چې اصلا حکومت نه دی، نو فلهذا توقع او امید چې داسې دی وکړي هغسې دی وکړي، دا به بحث نه کوو. خو حکومت او د افغانستان خبره که پرېږدو، دلته د نړۍ په سطح باندې ملګري ملتونو هغه اساس دغه د بشري حقوقو اعلامیه او هغه ټول نه غټ دغه هم دا دی چې عدالت تامین په نړیواله سطح باندې د بشري حقوقو ساتنه وکړي. نو که دغه وضعیت ته ګورو او دغه ناکامه ګڼو، نو بیا ملګرو ملتونو موجودیت څنګه ارزوي؟ آیا په کار نه ده چې په یو بل سیستم باندې فکر وشي؟ دغه اوس ظالمانه سیستم چې 15 قوتونه د امنیت شورا غړي دي او د دې مخنیوي لپاره هیڅ کومه لاره چاره نشته، دې باندې متبادل فکر وشي. جناب ځواک صاحب، وګورئ ملګري ملتونو هغه چا جوړ کړي د امنیت د شورا دایمي غړي چې دوی په نظامی او اقتصادي قوت سره نړۍ کنټرولوي. داسې ساده خبر هم نه ده چې دا د دوی جوړښت به سړی د الغا سوال لاندې براسي، ولې د الغا مسله ډېره مشکله ده، ځکه دوی هر ګوټ د جهان کې د حاکمانو انډیوالان دي، حاکمان ظالم حاکمان. دا د افغانستان مثال چې راو، په افغانستان کې تر اوسه پورې یو جنایت، څه دا بیني جنایتونه وشوي او څه ملي، تر اوسه پورې یو هم د ملګرو ملتونو د خوا دا نه د جوته سي چې د جنایاتو د رسیدګي محکمه او یا دیوان هغه وپلټي. پرون د یو نامه استازي په افغانستان کې دا خبره وکړه چې څوک چې جنگي جنایتونه کوي نو یو ورځ به محاکمه شي، همداسې نه پاتې کېږي. وبشي نو دا خو والا شعارونه دي، لکه اوس چې موږ یو ارموار وایو د جوړښت چې د حکومت تر عنوان لاندې اوس فعال نه دی په افغانستان کې. د حکومت تر عنوان دا جوړښت چې فعال دی یعنی حکومت نه دی، د حکومت تر جوړښت لاندې چې تاسو وګورئ 48 پولیس زخمیان شو، څو پوستې ته اور واچول شو. ټول وایي ستاسو رسنیو چې په د مظاهرې تر عنوان لاندې توپکان په لاس کې وو. تاسو به چیرې د اورېدلې وي چې دوهمه ورځ دی په ډیر مهرباني او لطف سره د رئیس جمهور هغه رخصت کی؟ نو بیا امید لري چې دا حکومت وي که د حکومت د جوړښت عنوان لاندې د حکومت د جوړښت لاندې یو تشکیل دی چې موږ تاسو باندې حاکمان دي د نورو په همکاري سره د نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو او د 18 کالو په جریان کې چې بعضې ښه سره چاغ کړل، ښه قوي جانیان طبقه ځینې جوړه سوله، اوس دا ټوله سره یو ځای دي. د مخه تاسې ملت وویل، پر ملت باندې د ملګرو ملتونو ظلم، پر ملت باندې د نړیوالې ټولنې ظلم، پر ملګرو ملتونو باندې د جوړښت د طالب د حکومت تر عنوان لاندې یو جوړښت ظلم، په دې کې د نورو تاریخي جانیانو ظلم،
دلته د ملت دپاره دا توان هم واقعا نه دی پیدا شوی. په هره سطحې چې سوایدلي دي دوی ځپلي دي. ډېر عالي خبره ده دا چې تاسې وکړل. دا موږ په د جهان په هر ګوټ کښې ولسونه په دغه غم ککړ دي، په دې خاطر چې هلته جنګ ژوندی وساتل سي، په دې خاطر چې هلته د نړیوال سرمایه‌دارانو البته د سلاو د سرمایه‌دارانو تجارت جاري وساتل سي، تر څو چې معادن هر څه چې وي د استعماري جهان د ځان سره وي. دغه حالت لکه د 11 کاله چې په افغانستان کې اوس نو دغه موضوع صرف یو فرضیه او شعار دی. لکه چې موږ تاسو وایو چې ولا حکومت د حکومت تر ایمان نه دا جوړ شوی حکومت ته دا کار وکړه، هغه ښه پوهېږي ماښام خاندي را باندې چې ته دې سادهګان ته وګورئ چې عجبه شعارونه فرضي راته وایي چې دا کار موږ څه شي دپاره راغلي یو، موږ ادرس خارج کې ځان ته پیدا کوو، موږ د خپلو اولادو دپاره ښه پوهنتونونه پیدا کوو، موږ په خپل د بانکي حساب کښې د خپل کډو د خوشحالي دپاره پیسې زیاتوو. دوی زموږ څخه غوښتنې لري. اوس وګوره په دغه ورځو کې د کمپاین تر عنوان لاندې وګوره چې ټوله راوتلي سایې ته، هر یو راوتلی، یو ګوري سفر کوي، یو ګوري بندونه جوړوي، یو ګوري چې جنایتکاران یې لکوي، یو بل ګوري چې دا ټوله چې سره یو ځای کو غواړي چې دا خپل نظام یو وایي چې جنایتکاران نیسم بل لکوي، بیا ماښام سره یو ځای دي. زه به یو عرض درته وکړم جناب ځواک صاحب، زه و دې نتیجې ته رسېدلم او دا د علمي فورمول څخه لرې خبر نه ده. ماښام ټوله ټلیفونونه سره کوي، صرف یې پر ګوټو یو څه سره دعوا ده، یعنې پر تقسیماتو به داسې وایي چې د کندهار جاني د مزار د جاني سره به دا اختلاف لري چې وایي د ظالم زو تا زیاته یوړه، نور نو په ټولو کړوړو کې سره یو ځای دي او دا د حکومت تر عنوان لاندې جوړښت یې شاته ولاړ دی. بیا وروسته جهاني ټولنه او د امنیتي تړون لاسلیک کوونکي بیخي لاس یې پر سیوری کړی. ملګري ملتونه خو دغه دي چې نن ته ما او تا په دې خوشحاله یو چې یو نامه وویله چې دا به پاته نه سي. دا خو نو موږ هم هره ورځ وایو چې حکومت ته د ترافیکي جریان سم که، حکومت ته د جنایتکاران ونیسه، اما هغه چاته وایو چې د شپې په خپل منځو کې کښېني دا زموږ پر خبرو نه تنها تبصره کوي بلکې خاندي، وایي څه ساده ملت دی چې زما څخه څه راغواړي، زه څه اراده لرم. دا خبره کړې یوازې د افغانستان دغه وضعیت یوازې افغانستان کې نه دی روان، دا په تاسو ګورئ اسلامي نړۍ او ټول درېیمه نړۍ کې دغه وضعیت جریان لري. نو تر څو به دغه ملتونو ته د زغم وړ وي فکر کوئ؟ یعنی زما سوال دا دی چې ملګرو ملتونو دغه اوسنی سیستم چې دی او دغه اوس نړیوال سیستم چې دی دا تر ډیره د چلېدو وړ دی؟ دغه وخت نه دی راغلی چې ورو د ده په متبادل یا په یو تغییر باندې فکر وشي؟ وګورئ دغه ظواهر او نښې او نښانې په افغانستان کې موږ د څه وینو؟ په افغانستان کې 11 کاله د مخه چې د امریکایانو د نړیواله ټولنه چې راغله ستاسې به ښه په یاد وي چې روسانو هغه تایید کړه، روسانو تایید کړ او په افغانستان کې هم ډیر خلکو ورته ویل چې راسه، یعنی مخالفین ډیر نه و، په دې خوشاله و چې بس یو ګوند یو شی وس. اما اوس په ټول افغانستان کې حتی هغه لاسپوڅي رسمي لاسلیک کوونکي غلامان هم اوس د بیر شی نه وایي چې امریکا ښه دی. په دې کې خو به څه وایي؟ ته په دې باور وکړه چې په رسانې کې راوباسي او وایي ځکه هغه کارونه چې دوی وکړل اوس نو د دوی لاسپوڅي هغه کتبي غلامان رسمي هغه نیم نشي کولای دفاع وکړي. منطقه څنګه شوه؟ روس پر هغه غورځېدی، چین پر هغه غورځېدی، ایران پر هغه غورځېدی، د افغانستان ولس پر هغه غورځېدی، حتی خپله د دوی ولس د متحده ایالاتو پر هغه غورځېدلی دی. دا هغه نښې نښانې دي چې اوس نړۍ راښورېدلې ده، یعنې و دې نتیجې ته رسېدلې ده چې تاسې هر څه شعارونه چې ورکوئ د شعارو تر عنوان لاندې نورې خبرې لرئ، ستاسې عمل او نظر خبرې لري. دغه اوس مثلا په افغانستان کې د بشري حقوقو نقض چې کېږي په ده باندې ګرچې ډېر بحثونه مخکې هم شوي دي، سهو او اشتباه او څه نومونه ورکول کېږي، لیکن یو تحلیل دا دی چې دا یو سیستماتیک نقض دی قصدن کېږي. مثلا د ملکي خلکو بمبارۍ چې دي، یو تحلیل دا دی چې انګیزه ورکول د جګړې دپاره، نفرت زېږول. ستاسو تحلیل څه دی؟
دا کارونه ولې کیږي؟ دا د دوی د ستراتیژي یوه برخه ده چې که اور بلوي، اور ګرم ساتي، دوی وشاتي خپل ستراتیژي لري. وسله خرڅوي، وسله امتحانوي، وسله خرڅوي، وسله امتحانوي او خپل ګټې په هغه محل کښې ساتي او یا پلاس راوي، یا ساتي او یا پلاس راوي. چې افغانستان د هغو بهتر نمونه ده چې موږ تاسې څلور سره چې دلته ناست یو هم ناظر یو او هم شاهد یو د دې وضعیت. نو عرض مې دا دی چې دا شعارونه که دوی ورنکي 11 کال یې څنګه دا یو تعداد خلک خطا ایستلي وای. خو دغه شعارونه وایي چې نړیواله سوله په خطر کې ده، بیني امنیت په خطر کې دی، عدالت او حاکمیت دلته تر ګواښ لاندې راغلی دی، د افغانستان فضا باید موږ وساتو. ساتلې بالاخره دغه سوله چې هغه غونډونه چې د رادار موږ درلوده هغه هم له منځه ولاړه، هغه دافیاوا چې موږ درلوده هغه هم له منځه ولاړه، اقتصاد مو دې سرحد ته راورسي. ته په دې باور وکړه چې اوس داسې ډېر ساده مثال دا برېښنا چې زه وینم، برېښنا زه هر څه فکر کوم چې زه په کوم وختو کې په کابل کې ژوند کوم. یو بل سوال چې تمن مطرح کېږي د حکومتونو د خوا نه که دا نقص په دغه کچه روان دی، یو بحث کار چې په دې ورځو کې هغه بحث اوس غلی شوی دی هغه دا و چې دا جګړه شخصي امنیتي کمپنیو ته په اجاره ورکړل شي. حکومتونه چې تر ډېر حده د قوانینو تابع ګڼل کېږي یا حداقل یو سلسله قوانینو دغه کوي، هغې وضعیت که دا وي دا جګړه که شخصي امنیتي کمپنیو ته په قرارداد ورکړل شي بیا به څنګه وضعیت؟ دغه ترهګر چې دوی ورته وایي نو دغه دی، ترهګر دغه دی، دغه شخص دغه خصوصي امنیتي کمپنی، خصوصي امنیتي کمپنی نو هغه څوک دی چې حد اقل په لفظ کې هم د قواعدو تابع نه دی، په لفظ کې دا د نظامی قواعدو د جنگ دا شی نور دوی ته ارزش نه لري. هغه څوک چې په دا قوانینو کې د علماو د ترهګر پیژندلو تعریف کړی دي هغه لیرې باید ورنسو. دغه امنیتي خصوصي امنیتي کمپنۍ دی چې هیڅ نه قواعد حتی په نظر کې نه مني. دا نظامونه خو تاسې مهرباني وکړل چې په نظر کې خو وایي چې موږ تابع د دې قوانینو بیني قواعدو د بیني کنوانسیون د جنوا دی، هلته که تیری وسي څه پیښیږي دا خو د کاغذ پر مخ دوی هره ورځ په رسانو کې انعکاس ورکوي. اما هغه څوک چې دا ټوریستان او ترهګر دي نو دغه دي چې که دوی په انتظام د خلک اصلاح نه سوه یعنی د دولتي قواعد نو بیا ورته خپل ترهګر ورېله کوي. دا ترهګر نو هیڅ شی ورڅخه نسته، نه دوست پیژني او نه دشمن پیژني. دوی د په دې پوه سي چې د حاکمان د افغانستان د حاکمان هغه هم نه پیژني. هلته د دوی لپاره فقط یوازینی شی دا دی چې څنګه په زور دا واکمني ټینګه کم او هغه پیسې چې مې د قرارداد په نتیجه کې نظامو ماته واده راکړې ده نه هغه واخلم، خپل مکلفیت پر ځای کم او پښې سپکې کم د دې ځای ولاړ سم. درست. انصاري صاحب حکومت نه خو دا توقع نشته دی بلکې کوي او د حکومتونو نه خو په ترتیب دغه نقص دغه اعلامیې چې په افغانستان کې په کوم ترتیب باندې روان دی خلک څنګه کولی شي د دې مخه ونیسي؟ د خلکو برخورد او غبرګون باید دې سره څه وي؟ خلک وژل کېږي، په کورونو کې بې ګناه نیول کېږي، بندیانېږي او په مختلفو اشکالو باندې دغه نقص روان دی. نو ملت باید څه وکړي؟ نن مې د یو پېښوري شاعر یو شعر واورېدو، د یو بیت یې ډېر خوند راکړو. وایي سر تر پایه چې د تور سامراج غلام دی، سر تر پایه چې د تور سامراج غلام دی او زه په دې نظام کې څرنګه افسر شم. هر هغه حکومت، دولت، نظام، کورنۍ، خیلخانه دا چې د بل د جغ لاندې نو د یوې سر چې چا سره یي هماغسې قلبه به کوي، د هغه په خوښه به قلبه کوي. که فصل یې ورباندې اړو، که انسانان یې ورباندې د غویانو د خپو لاندې کول او که هر څه یې کول. دلته له بده مرغه جغ ایښودل شوی دی او د یوې سر او رهبري او چوکه د بل چا په لاس کې ده. هر څنګه چې چوکه کړه هغه یو یا قلبه او قلبیان هماغې طرف ته ځي. موږ او تاسو که د 2003 اشاره وکړله مهرباني
یعنی تر څو چې ملتونه خپل ازادي وانخلي، استقلال وانخلي، د هغې ملتونو د افرادو حقوق چې دي چې بشري حقوق ورته وي د هغې تامینېدل ممکن نه دي. بالکل. نو د دې اگر چې دا خو د دې نړیوالې اعلامیې اول جزء همدغه ده چې د ملتونو د ازادۍ حق ته احترام وشي او هغه خو نه رعایت. هېڅکله نه، هېڅکله نه. ګورئ دلته دغه تر څو پورې چې دا جغ د حکومتونو په راس په سر هغه حکومتونه چې تپل شوي هېڅکله هغه ملت تر څو چې خپله راپورته نشي، لکه څنګه سید جمال الدین افغان وایي چې ازادي اخیستل کیږي ورکول کیږي نه. او هماغه شعر دی، نه پوهېږم د خوشحال خټک دی چې وایي ازادي تر پادشاهۍ لا تیری کا، ازادي تر پادشاهۍ لا تیری کا، او چې د بل تر حکم لاندې شي زندان شي. دا اوس چې په کوم سیستم کې موږ ژوند کوو دا کاملا لکه د یو پنجرې او زندان غوندې. دلته د نه مقنن ازادي او خپلواکي لري، نه د قضایه قوه خپلواکي او ازادي لري، او نه د اجرایه قوه ازادي او خپلواکي لري. ستا د اجرایه قوې د رأس نه تر بیخه پورې ټول نه مادي ازادي لري نه معنوي ازادي لري. دغسې دا درې واړه قواوې چې د دولت دي. نو فلهذا کله هم که موږ د واقعي انسانانو په توګه ژوند غواړو او بیا په لویه کې د واقعي مسلمانانو په توګه ژوند غواړو، د انساني کرامت په اساس چې لا یزال خدای جل الله شانه فرمایي ولقد کرمنا بني آدم، بېشکه موږ بني آدم ته کرامت ورکړی. د دغې انساني کرامت د دفاع د دې ارزښتونو د خوندي ساتنې دپاره باید له ځانه، یعنی د خپل کرامت، د خپل کورنۍ او اولادونو او د خپلو دوستانو، د خپلې ټولنې او د خپل ولس او په لویه کې د ټولو انسانانو د کرامت د خوندي ساتنې، دفاع او پرمختګ دپاره باید د ټول هغه سامراج او جنایتکارو ګروپونو، ډلو او حلقو په وړاندې ودرېږو، راپورته شو د نړۍ د نورو ایل شوو مستضعفو ولسونو سره او دغه ازادي راخپله کړو. دا کار د ټولنې د ټیټو ګروپونو نه شروع کېدی شي د یو ملت په توګه، بیا د نورو ملګرو ملتونو سره. موږ او تاسو چې ملګري ملتونه وایو، ملګري ملتونه د پرمختګ دپاره، ملګري ملتونه د تفاهم دپاره، ملګري ملتونه د یو بل د ژوند او عزت او شرف او ازادیو د دفاع دپاره چې هلته د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې یا عمومي اسمبلی کې راټولیږي چې خپل دردونه او تکلیفونه راکم کړي. دا چې یو 15 جنایتکار ځواکونه، قوتونه او د ابرقدرتو په نوم باندې د دې ټولو هیوادونو په سر باندې مسلط وي او هر ډول جنایات چې دوی وغواړي په دې ټولو هیوادونو باندې تحمیلوي، د دوی نه ټکس اخلي، د دوی نه برخه اخلي، د دوی نه امکانات اخلي، د دوی کانونه، معدنونه او زیرمې وړي او په مقابل کې بارود ورته رالیږي تر څو خپل بارود، خپلې وسلې او خپل بحري او ځمکني او هوایي ځواکونه ورباندې وازمایي او د هالیوډ د فلمونو په ځای په عملي میدانو کې وګوري چې څنګه خلک وژل کیږي او څنګه کورونه او کلي او ښارونه ورانیږي او خپل د زړو وسلو ګودامونه په دې هیوادونو تش کړي او خپلې نوې وسلې وازمایي. د دغسې جنایاتو په وړاندې په کار ده چې د نړۍ هغه واقعي ملګري ملتونه چې د دې 15 هیوادونو د شر نه هېڅکله په امان نه دي پاتې شوي، له جاپان نه نیولې تر افغانستانه پورې او له کیوبا نه نیولې تر نه پوهېږم قفقازه پورې، دا ټول خلک په دې جنجالو کې د دوی د شر نه په امان نه دي. دوی باید د خپل امن او سلامتۍ دپاره راپورته شي. په یو نوي ملګرو ملتونو فکر وکړي چې د هغې اساس اول ملتونه ازادي او خپلواکي وي او یو بل سره همکاري وي او د مساوات او هماهنګۍ او د یو بل ژوند او متقابل احترام په اساس. بالکل. ډېره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسئ. ګران لیدونکو تاسو نه مننه چې تر اوسه پورې موږ سره وئ. راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو. الله مو مل.